نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين صدق الله العظيم سورہ ہود 12 پارہ 99 نمبر آیت دی دے رکو دا مخی رکو سرا ربط او مناسبت دا دی مخی رکو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دلیل واقعات شعیب علیہ السلام او دا قوم بیان شو اس پدیر کو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دلیل واقعات موسیٰ علیہ السلام بیانی کی دا موسیٰ علیہ السلام واقعات پا قرآن کریم کے بار بار تفصیلاً بیانی کی چونکہ دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ دا اغا سڑی سروا چی دا اغا دا خدای دعوہ کری ہو سورة الاعراف کی او بسور یونس کی دا موسیٰ علیہ السلام واقعات تفصیلاً بیان شو موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک فرمائی منگا فقبلو مضبوطو او واضح دلائل سرا اولیگو چی تلرش فرعون او دا غسر چکم مالدارا او دا دول وی خلق دی حقیت دعوت ورکو زکاة دا فرعون دا خلق دا فرعون ملگردی دا آغت تابداری کئی حالان کی فرعون پخبل باندی پسہی لار روان ندی پدی آیاتن کی یو لفظ رازی فاتبعو امر فرعون دی فرعونیانو دا فرعون دا طریقے دا فرعون دا حکم تابداری اکڑا زمانگا استاذ پا وطن کے سخلق دی چاگیزان تا اہل حدیث وی غیر مقلدین و آبیان داوی پنزبان دی تقلید او اتباع دا جدا سیز دی دا وابیان وی تاسو پا مذہب چلے گی نو تاسو تقلید کوئی دا تقلید گناہ دا اوی منگا اتباع کو نو اتباع جائز دا حالانکی دا دوی دا خبرہ غلط دا وی تقلید دا چا خبر منل بغیر دلیلنا او اتباع دا چا خبر منل سرد دلیل حالانکہ دا خبرہ دا قرآن خلاف دا پدیجے کہ اللہ جل شانہ فرمائی دی فرعونیانو دا فرعون تابداری کولا حالانکہ فرعون سر دلیل نشتا نو دا فرعون مرکتیا شوا بغیر دلیلنا تو پدیجے کہ لفظ دا اتباع دی دا وابیانو دا وینا مطابق دلیل دا فرعون سر پکارو جک اتباعوی سرد دلیل نہیں نو پدیجے کہ اتباع شتا لیکن دلیل نشتا تقلید او اتباع دا دوارا تابدارے تو کہ دلیل ویو کہ دلیل نہیں دا خبر دوی غلط دا البتہ اتباع او تابداری او تقلید پدو قسم دے یو پنیکی کی دا چا مرگیتیا کول چا پسندل دا چا تابداری کول دا اتباع او دا تقلید جائز دے پبدے کی دا چا مرگیتیا کول چا پسندل دا چا تقلید کول دا حرام دے کافرانو دا فرعون تابداری کولا پا کفر کی دا حرام دی یوسف علیہ السلام دا خپل پلار یعقوب علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام تابداری کولا پا دن کی دا جائز دا اور قرآن کے دا دوارو تذکر دا روز تو با انشاءاللہ دا دے پارے پا آخر کی
د یوسف علیہ السلام په واقعا کې ذکر شي. یوسف علیہ السلام وایي زه د خپل پلار نیکه تابعداري کوم. خو پلار نیکه یې څوک؟ پلار یعقوب علیہ السلام او نیکه اسحاق علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام. اوس دا تابعداري د پلار نیکه ټیک ده، ځکه دا د شریعت تابعداري او د دین تابعداري ده. فرعونیان وایي موږ د خپل مشر فرعون منو. دا تابعداري غلطه ده، ځکه د دې مشر کافر دی او د هغه دین نشته، هغه بېدیني ده. نو د وهابیانو دا وینا چې اتباع او تقلید جدا جدا څیزونه دي، دا دروغ وایي. دا خبره او دعوا بغیر د دلیل نه ده. په دې باندې دې سره څه دلیل نشته. تابعداري دوه قسمه، یو سړی د خلق پسې روان شو غلط کار کوي، او یو سړی تبلیغي پسې روان شو ښه کار کوي. یو سړی جمعات ته روان شو دا طریقې ښه ده، او یو سړی سینما ته روان شو دا طریقه غلطه ده. نو تابعداري کې فرق دی. سم پسې ځه نو ښه کار دی او بد پسې ځه غلط کار دی. دې ته خو تر اوسه پورې چا نه دي ویلي چې مثال دا تابعداري او اتباع یو شیز په دلیل باندې او تقلید دا بې دلیل، دا خبره د دوی غلطه ده. ځکه په دې کې راځي فتبعو، فرعونیانو اتباع وکړه د چا؟ امر فرعون، د طریقې د فرعون. نو فرعون سره خو څه دلیل نه، خو چې کافر فرعون خو به زه خدای یم، نو دلیل هغه سره چرته. معلومه دا شو چې د وهابیانو دا خبره غلطه. نو الله جل شانه فرمایي چې دی خلقو د فرعون خبره ومنله، حالان کې فرعون په سمه لار باندې نو. وما امر فرعون برشید، طریقات د فرعون صحیح نه وه. ځکه فرعون وایي زه خدای یم او د رب العالمین او د پیغمبرانو مقابله کوله. چې دوی د هغه خبره ومنله، خو دوی هم ورسره په دې کفر کې شریک شو. بیا الله جل شانه فرمایي چې دا فرعون په دنیا کې څنګه د دې خلکو مقتدا و، د دې کافرانو مشر او دوی به د پسې روان. دغه رنګې به دا فرعون په آخرت کې دا خپل ملګري جهنم ته وړاندې کوي. ځکه دنیا کې خدای فرعون پسې دی روان چې څه به ورته وي، نو دی خو هغه خدای منو، نو چې څه به ورته وي دی به تابعداري کوله، منل به. دغه شان به په قیامت کې دا خپل خلق مني او دی به جهنم ته ور داخل. او بیا الله پاک فرمایي د دې دا داخلېدل او دا زید داخلو د دا ډېر بد زید، ځکه جهنم دی. نو فرعون دنیا کې مرګتیا چا کړې ده، آخرت کې به جهنم کې هم د سره فرعون سره په جهنم کې. په دنیا کې د دې انجام او سزا شوه. په دنیا کې په دې باندې لعنت نازل شو، د فرښتو لعنت، د انسانانو لعنت، الله لعنت، د پیغمبرانو لعنت، د نیکانو لعنت. دا لعنت په دې پسې په دنیا کې شو. الله پاک فرمایي چې دې پسې دا کومه تحفه ډالې روانه ده لعنت ده، دا ډېره بده تحفه بده ډالې ده، ځکه لعنت ورپسې روان. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله پاک فرمایي چې دا کم واقعات د دې کلو د عادیانو، سمودیانو، د مدین والا خلقو، د لوط علیہ السلام د قوم خلقو، او دغه شان د موسی علیہ السلام او د فرعونیانو دا خلق، دا واقعات چې تاسو ته موږ بیانو، بعضې په دې کلو کې موجود دي، کلي شته خلق یې هلاک شوي دي، او بعضې خلق داسې دي چې هغه خلق هم هلاک شوي دي او د هغې هغه آبادۍ هم ختمې شوي دي. یعنی بعضی قومونه سره د آبادۍ ختم شوي دي، آبادي هم نشته او خلک هم نشته، او بعضی قومونه داسې دي چې آبادي شته لیکن قوم هلاک شوي دي. خو داسې هلاک شوي دي چې آبادي یې د نمونې او د عبرت په طور باندې موجود ده. بیا الله جل شانه خپل قانون او عدل او انصاف ذکر کوي چې دا خلک ما هلاک کړي دي، نو په دې پورې ما ظلم نه دی کړی. دی خپل ځان ته تکلیف ورکړی دی، دی شرک کړی دی، کفر کړی دی، د الله جل شانه خلاف کړی دی. الله پاک فرمایي چې دی کوم خدایانو عبادت کو، دی خدایانو دی ته فایده ورنکړه،
نو دی خپل ګناه سزا سره برابر الله پاک په ظلم نه خودی کفر کړ دې سزا د کفر جهنم عذاب یا هلاکت په دنیا کې الله پاک فرمایي ظلم په ما نه دی ظلم دی په خپل پزان کړی کدی ایمان راوړو د پیغمبر تابعداري کړی و دی به هلاکېدل نه نجات بوته ملو شو د دنیا د عذاب د آخرت د عذاب د دواړو نه بدی بچیو خو چې دی په خپل کفر وخت ځان له عذاب په خپل وخت نو سزا چې الله ورکړي د دوی د عمل مطابق ته ظلم الله پاک نه دی کړی بیا الله جل شانه فرمایي چې دا مشرکان د مکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي چې دا مشرکان د مکه ساخلاف هر قسم منسوبي برابرۍ او دی کفر کوي نګوره دا یاد ساته دی ته الله پاک مهلت ورکوي او چې کله الله جل شانه را نسی یا سو خلاصون کې الله پاک نه نشته اوس خدای نبی علیہ السلام صلی الله علیه کله یو قسم تکلیف ځکه دا صورت مکی دی کله بل قسم تکلیف نبی علیہ السلام ته ورکوي الله پاک به مهلت ورکو خو بیا به زرا نسی او دی له بز عذاب ورکو دا هغه ورځ عذاب چې هغه د دنیا او د آخرت د دوی لپاره به عذاب نو الله جل شانه فرمایي ولقد ارسلنا موسى او پتاقی سر منگ لګلو موسی علیہ السلام بآیاتنا پخپل آیاتونو باندې پخپل احکامات د تورات باندې وسلطان مبین او په مضبوطو دلایل باندې موسی علیہ السلام ته ډېر دلایل الله ورکړي باغې سره بلېګل الى فرعون تا و ملئه او د دې سرداران تا سرداران خانان مالدار خلق دا د فرعون مشران فتبعوا امر فرعون پس دی خلقو تابعداري وکړه د طریقې د فرعون وما امر فرعون برشید او نو طریقه د فرعون برابر نو فرعون سم لار باندې نو روان د فرعون طریقه هغه غلط وا او بیا ورپسې دوی روانو نو دی باغې کې نقصان ځان موند یقدم قومه یوم القیامت وړاندې کوي بادا فرعون خپل قوم یوم القیامت په ورځ د قیامت ځان نه وړاندې لېږي لکه څنګه چې دنیا کې د خبرې منلي او د سره روانو د قشان به جهنم ته وړاندې کوي فاوردهم النار پس داخل بکی دا فرعون دی خپل ملګرو لا جهنم ته وبئس الورد المورود او دا ډېر بد ځای د داخلي دودي چې کوم ځای ته ځي دا جهنم دا ډېر بد ځای وتبعوا في هذه او تابع کړي شو د دې فرعونانو پسې پرې ژوند دنیا کې لعنت ويوم القيامه ورځ د قیامت هم بئس الرفد المرفود ډېر بد تحفه چې دوی تک ملاوي د لعنت تحفه دا ډېر بد تحفه ذلك من انباء القرى دا مذکورا واقعات د خبرونو د کلونا نقصه عليك من بیانو پیغمبر علیہ السلام پتا باندې منها قائم وحصيد بازي د دې کلونا چې خلک یې هلاک شوی دي کلی قائم ولار دي وحصيد او بازي قومنا سره د کلو هلاک شوی دي کلی ختم شوی دي خلک ختم شوی دي وما ظلمناهم او من ظلم نو کړي په دې کافرانو باندې چې من هلاک کړ ولكن ظلموا انفسهم لكن دې ظلم کړو په خپل ځانونو باندې فما اغنت عنهم الهاتهم التي پس پیدا ورنکا دوی تا د خدایانو چې د عذاب نه دوی بچ کې الذي خدایان يدعون من دون الله چې دوی به عبادت کوي سوا د الله پاک من شيء د سيزنا لما جاء امر ربك هر کله چراغ حکم درب ساده عذاب وما زادوهم غير تدبيب او د خدایانو زیات نکړو د دوی د پاره سوا د نقصان او د تاوان وكذلك دارنگ اخذ ربك نول درب استادي اذا اخذ القرى هر کله چې اونسي کلی والا خلق لرا وي ظالمون حال دار چې دا کلی والا خلق مشرکان ان اخذه عليم شديد يقينا نول دا الله پاک علیم دردناک دی شدید ډیر سخت
ان فی ذالک لآیۃ خامخا پدی واقعات کی نقد عبرت دا لمن دا چا دا پارا خاف چیریگی عذاب الاخر عذاب دا آخرتنا ذالک یوم دا غورز دا مجموع جمع کلیشوی لہو دیت الناس خلق وذالک یوم مشہود او دادا سے ورز دا چی دیت بحاضریگی طول خلق دا طول خلق حاضری بپدی ورز باندیوی ورز دا قیامت کی وما نؤخره الا لاجل معدود او من مهلت نورکو نرسکو دی مشرکان د مکه لرا الا لاجل معدود مگر دیو نیټی مقرر پوره هغه وخت مرګ د دوی لپاره چې کوم مقرر دی هغه پر دې ته نیټه ورکو د دې نه بعد به دې ته هیڅ قسم موقع نه ملاوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.